هغه زموږ طرف دی. نو ما ورته وویل چې زه شلو استادانو ته تنخواه ورکولی نه شم، نو 22 ته نه شم ورکولی. دا خو ته موږ مدرسې کې یو حفظ پیدا کړی چې ته کوم استاد راولې هغه تنخواه به زموږ د خپلو زړو مدرسینو په مقابلې کې سوچن دی. نو کال نه پس به زما ته خپل استاد مو وایي چې ما مغه شانتې کړه. نو دغه حفظ او لالچ نو اوس چې زموږ د وفاقو طرف نه دوی مایوسه شول، نو اوس خپل وفاقونه جوړ کړل. اوس په مدرسو ته ځي او ورته به وایي چې تاسو هغوی سره الحاق دا دباو به هم اچوي. خو زه به بیا هغوی ته دا خبره کوم چې وفاقونه به هم دغه وي، مدرسې به هم دغه وي انشاءالله، او ستا په وفاقونو کې به طالب سبق نه وایي، په هغې کې به خرڅ لري. په دا 2013 کې چې دلته دې صوبې کې حکومت جوړ شو د پي ټي آی، په هغه وخت هم ما ته راغلي خلک چې ته سختي مه کوه، او دا حکومت چې موږ دوی له ورکړی ده په دې صوبه کې، دا ځکه ورکړی ده چې د پښتنو په سیمې کې د مذهب جرړې جوړې دي، او د مذهب دغه جوړې جرړې را ایستلو لپاره موږ سره د دوی نه بل مناسب سړی نه و. دا په صراحت سره زه د دوی اصل ذهنیت ته خبره، د دوی په دماغو کې چې کوم خبث موجود ده هغې نه خبره، ما څه خبره نه کوم. بیا ما ته وایي چې ګوره دلته به پیسه راځي او ډېره زیاته پیسه به راځي او لارو کوڅو ته به رسي او ستا جومات ته به رسي، جومات ملا ته به رسي، او ګوره مولوي صاحب خبره ومنه که تنها به پاته شي، یو ملا به پیسه پاته سره کوي، ټول به خرڅ وي. زما دا چلنج هم ماته ماشاءالله اعلان کړی و، یو اعلان کړی و موږ به د میاشتې 10,000 روپۍ احساسیه ورکړو ملا ته. ما ورته دا راته ووایي چې دا کوم مد نه به یې ورکړې، بجټ کې مد راته وښیه، بل ما ته په کوم حیثیت راکړې، زه د سرکار څه لګم چې ته ما ته درته روپۍ راکړې. نو ما یو ملا به هم پیسې نه اخلي انشاءالله، او الحمدلله په تمام صوبې کې ما ته یو ملا هم داسې رپورټ نشته چې هغه د 10,000 روپۍ خپلې کړي، ټول په مخه نشته. دوی د ملیانو داسې کمزوره احساس په دماغو کې ساتلی چې دا فقیران خلک دي او خواره غریبي تېروي، او خواره غریبي چې اوسېږي نو دوی به خامخا پیسو طرف ته ځي. خو دوی د دې نه دي خبر چې دې خلکو چې دا خپل کورونه برېښي دي او دیني مدرسې کې داخله اخیستې ده، نو چې دیني مدرسې کې سبق وایي نو ده ته پته وي چې په سرکار دکان کې زما نوکري ځای نشته، یعنې خپل معاشي مستقبل ورته معلوم وي، او هغې نه باوجود دی خپله زندګي دیني علومو ته ورکوي، دا په 10,000 باندې اخلي. دا خو مخکې نه خبردار چې زه دغه سبق وایم دا په سرکار کې زما ځای نه، خدای په هر قیمت باندې دغه علم ته تحفظ ورکوي او ځان ته علم ته سپارلی، او الحمدلله د دوی نه ښه زندګي تېروي. الحمدلله موږ ته به هغه وایي مولانا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله زموږ شیخ نو وایي چې دا یو پلار یې 2 زامنې، یو په کلي کې زمینداري کوي، دکانداري کوي، خپل ځای مدرسه کې سبق وایي،
د یو پلان جایداد یو برابر وي مالي حیثیت بالکل یو خو د کلي هغه زمیندار مضمون داسې خړو کړو غوندې او چې مدرسې کې تعلیم شي نو دا داسې تر وساته کړي جامې هم صفایي او ټوپۍ هم برابره کړي او ویښتان هم ښکلي برابر کړي او داسې تر وتازه ښکاري وی دا تر تازگی دی نبی علیہ السلام دعا دا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأتاها نموشی دا تر تازه گردو او گیری مغوڑی کڑی سر غوڑوی جامع برابری او سرد دینا چی جائداد خواندان نیو نو دا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ومون سے سخت دا جملہ علی دعا نظام محرمہ کو اور استا پیسوں پر نظام تر و تازہ کو نظر دے خلق دعائیں با شمون چدا کم حیثیت کتاب خاص کار او کل رامان تفسیرے کو وجہ دبرا جائداد نہیں دبرا جائداد مال دا با نظام کوئی کہ وچہ خانہ من دا ترتازگی هم دا اللہ را کرے دا او دا تاسو په مقابله کې چې جمعیت علماء اسلام ته کوم روح دا حاصل دا الله تعالی را کړی متاثر جوړ کړی او بیا ته دنیا ته وایې چې دا سیاست سکه زه درته وایم چې که سیاست میراث ته نو دا د علماو میراث ته په بر صغیر کې فرنګیانو خلاف اول حزب اختلاف دا د هندوستان علماو شروع کړی هغوی د ازادۍ جهاد دا علماو شروع کړی چې تا به د هغوی بوټان څټل او د هغوی اسب به دې ساتلی او خدمت به دې ولګاوه زما اکابر په هغو کې د جهاد ازادي کوله نو سیاست خو زما د 300 کالو د هغې برصغیر سیاست ته ته خو نن پکې پیدا شوی نو ځان کې خودداري پیدا کړي خود اعتمادي پیدا کړي زموږ په مقابلې کې څه شی وایي انګریزي مې زیاده زده یې که نه زیاده هغه موږ هم زده کړو هېڅ خبره نه انګریزي زده کول دي که نه ژبه زده کول دي که نو چې عربي زده کوو خو هغه په وطن زده کړو نو په دغه لحاظ سره الحمدلله نن جمعیت علماء اسلام د پاکستان یو ډېر مقتدر سیاست مخکې به خلکو ویې دوه غټې پارټۍ اوس وایي 3 غټې پارټۍ خو به هر حال جدوجهد غواړي محنت غواړي خلوص غواړي نیکنیتي غواړي او له مقاصدو سره وابستګي غواړي انشاءالله العزیز چې دا وابستګي زموږ وي انشاءالله مدرسې به هم محفوظ وي د خدای په وس دا علم به هم محفوظ وي دا جمعیت به هم محفوظ وي او دا سیاست د اسم بهر نه وي زموږ دا عام ماحول کې خلافت نبوت او غیر سیاسي